الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې په نن درس کې د زکات اړوند د څو متفرقي مسایل تر بحث لاندې نیسو. که یو کس د زکات پیسې د زکات په نیت جلا کړي وي خو مسکینانو ته تر ورکړې مخکې یو چا ځینې غلا کړلې، د نوموړي کس زکات نه دی ادا سوی بلکې دوهم ځل زکات باندې لازم دی. سوال: که چیرې یو څوک د زکات پیسې لیږدوي پر لارې مصرف پر باندې راسي، دغه مصرف د دغه زکات د پیسو سره حسابل کیږي که یا؟ جواب: که یو څوک د اړتیا په صورت کې کوم بل ځای ته د زکات پیسې لیږدوي، پر لیږد چې کوم مصرف راځي هغه به زکات ورکوونکی د ځانه ورکوي، د زکات د پیسو څخه به یې نه ورکوي. سوال: که پر یو سړي باندې زکات لازم سو بیا مسکین سو نو څه به کوي؟ جواب: که پر یو چا باندې زکات لازم سو، یعنی دا چې د نصاب څښتن و، کال هم باندې تیر سو، وروسته ډیوالي سو، پورونه په پسې سوه، پر دغه سړي باندې زکات لازم نه دی. هر وخت چې وي پر دغه سړي باندې زکات لازم دی، هر وخت چې وي ادا کوي به. یعنی دا چې که هر کله خدای پیسې ورکړلې، دغه د الله حق په ده پسې سته، دی به یې ورکوي. سوال: که چیرې یو څوک زکات ورکوي او د خیرات په نوم یې ورکړي، دا نه ورته وایي چې دا زکات دی، دا څنګه دی؟ جواب: کوم کس چې زکات باندې لازم وي، د زکات د ورکړې په وخت کې لازمي نه ده چې خامخا یې د زکات په نامه ورکوي، بلکې کولی شي چې د هدیې، هبې، خیرات او داسې نورو نومونو باندې یې ورکړي. دغه کار جایز دی، البته په زړه کې به یې د زکات نیت وي. یوه خبره سته زموږ په ټولنه کې، هغه دا ده د زوی د واده اړونده ده. ځینې خلک داسې کوي چې د زوی ولور پر باندې وي نو زکات نه ورکوي او وایي چې د زوی واده مې پاته دی. حال دا چې د زوی واده په حاجت اصلي کې نه دی، ځکه زوی چې بالغ سي پر پلار باندې واده کول فرض نه دی، بلکې د واده ذمه یې پر خپله غاړه ده. او که یې زوی کوچنی وي بیا یې نکاح کول ضروري نه ده. دا چې خپله ولور پر باندې وي، یعنې خپله د مال پر مالک باندې ولور باندې وي، د هغه حکم مخکې بیان کړي چې دوه قسمو ته ویشل سوی و، چې یو مؤجل و یو معجل و. بله لا دا چې ځینې خلک حج ته هم نه ځي، که څه هم پیسې ولري او وایي چې حج مې نه صحیح کېږي ځکه بې واده زامن مې پاته دي. د دوی په قول د چا چې بې واده زامن پاته وي، د هغه حج تر هغه مهاله نه صحیح کېږي څو زامنو ته یې ودونه نه وي کړي. دغسې خبرې یوازې رواجي بڼه لري، حقیقت هیڅ نه لري، بلکې په داسې خبرو لا ګناهګار هم دی. یعنی دا چې خپله به حج ته ځي، حج فرض دی، د زوی واده نه دی فرض. دا د پلار احسان دی چې د زوی سره یې وکړي، او ضرور خبره ده چې دا احسان ورسره وکړي د زوی سره، بیا چې د دې زوی څه اولادونه کېږي او یو کور جوړېږي، پلار یې یو صدقه جاریه وکړل، په دې کې شک نشته، خو فرض نه دی. سوال: که چیرې یو سړی راولاړ سي یو چاته د زکات پیسې ورکړي، خو دومره پیسې ورکړلې چې هغه د نصاب مالک سو، دا صحیح ده او که یا؟ جواب: که څوک مستحق کس ته دومره پیسې په زکات کې ورکړي چې نصاب ته رسیږي او مستحق دومره پیسو ته اړتیا نه لري، دا کار مکروه دی. البته زکات یې ادا کېږي، یعنې د فرضو غاړې په خلاصېږي. که چیرې مستحق کس اړ و، پور پر باندې و، یا واده بند و او یا داسې نور،
نو بیا دومره زکات ورکول د مکرووالي پرته جایز دي، بلکې که یو سخت محتاج وي د دغسې لارې څخه د احتیاج خلاص شي خو بیخي لویه خبره ده. د مثال په ډول پر یو مستحق کس باندې قرض باندې دی یا ولور ور باندې دی او یا هم د سرای رانیولو ته اړتیا لري، په داسې صورتونو کې که څوم نصاب ته رسیږي او یا تر نصاب زیاتې وي بیا هم د زکات پیسې جایز دي، څه مکرووالی پکښې نشته. سوال: که چیرې پر یو چا باندې زکات لازم وي خو دی یې ځنډوي نه یې ورکوي، د دې څه حکم دی؟ جواب: پر نصاب چې کله کال پوره سي دستي ورکړل سي ونه ځنډول سي دا ښه کار دی، ځکه که څوک بې ضرورته ځنډوي دا کار مکروه دی. سوال: زیات خلک داسې دي چې د روژې په میاشت کې زکات ورکوي بل وخت یې نه ورکوي. بعضې دا فکر دی چې بل وخت زکات نه ادا کېږي. زیات ځایونه داسې وي چې خلک یوازې د روژې په میاشت کې زکات ورکوي. نو په دې کې به څه حکم وي؟ جواب: رښتیا هم په ډېرو ځایونو کې دا عادت وي، حال دا چې د زکات ورکولو لپاره کوم ټاکلی وخت په شریعت کې نه دی ښودل شوی. خلک هم دا کار له دې امله کوي چې د روژې په میاشت کې د اعمالو فضیلت زیات وي، لکه چې په یو حدیث کې راځي څوک چې په دې میاشت کې نفلي عبادت وکړي د فرض عبادت ثواب لري، او که څوک فرض عبادت په دې میاشت کې ترسره کړي الله به د 80 فرضو ثواب ورکړي. نو ځکه حقیقت کې هغه پوه خلک چې په روژه کې زکات ورکوي هغه هم په دغه وجه ورکوي چې ثواب پکښې زیات دی. حقیقت دا دی چې رښتیا دا فضیلت خو شته، مګر دا خبره په پام کې نیول پکار دی چې کله د چا د مال کال پوره سي دستي زکات باندې لازم دی، لکه مخکې چې مو وویل ځنډول یې ښه کار نه دی. که د مال کال په حسن حسین کې پوره سو دی زکات ځنډوي روژې ته، دا کار مناسب نه دی، بلکې په کار ده چې دستي خپل زکات ادا کړي، ځکه داسې نه چې د یو فضیلت په وجه یې ګناه کړی وي او یا بیخي د مرګ د بې باورۍ په وجه باندې فرض عمل یې پر غاړه پاته سوی وي. په دې میاشت کې خو زکات ورکول رښتیا هم ثواب لري، خو که کال مخکې پوره وي مخکې به یې ورکوي او داسې عقیده به نه ساتي چې په بله میاشت کې نه ورکول کېږي، یوازې په روژه کې ورکول کېږي. سوال: په انعام کې د زکات پیسې ورکول جائز دي که یا؟ جواب: که څوک خپل د زکات مال د زکات په نیت داسې چاته په انعام کې ورکړي چې مستحق وي، د مثال په ډول یو متعلم چې مستحق وي، ښې نمرې په مدرسه کې وړي وي، زکات ورکوونکي ته د زکات پیسې ورکول جایز دي چې د انعام په نوم یې ورکړي، ځکه مخکې مو وویله چې نیت ضرور دی او دا نه ده مهمه چې خامخا به د زکات ورته وایي، که د هدیې هبې انعام په نوم ورکړي هم صحیح دی. سوال: د مدرسې د مصارفو لپاره د زکات په پیسو کې هیله جوړول جایز دي که یا؟ جواب: ښکاره خبره ده چې په اوس وخت کې دومره زیاتې مدرسې د صدقاتو په پیسو نه چلیږي، او نه هم په دې زمانه کې په اکثرو ځایو کې ممکنه ده چې خلک یې دومره صدقې ورکړي چې دغه ټولې مدرسې دې په وچلیږي، بلکې دغه مدرسو ته د زکات د پیسو پرته بله لاره نسته او نه د لاسته راوړلو بله منبع لري. له همدې امله که د مدرسې مسؤل د زکات پیسې یو مستحق کس ته ورکړي او هغه کس دغه پیسې مدرسې ته هبه کړي دغه کار جایز دی، بلکې په دې کار سره به هم د زکات ورکوونکي خاړې خلاصې سوي وي او هم به د هبه کوونکي خیرات سوي وي او هم به د دین مرکزونه ودان پاته سوي وي. یادونه: لکه مخکې چې مو وویله ټولې مدرسې د زکات په پیسو چلیږي،
که خلک خپل زکاتونه مدرسو ته ورکړي انشاءالله ګټه به یې کړې وي، ځکه د یوې خوا د دې دین مراکز به ودان پاتې سوي وي او د دې فتنو په زمانه کې داسې مراکز ته اشد ضرورت دی، او د بل اړخه به د شتمنو خلکو زکاتونه هم ادا سوي وي. خو دا خبره پکښې د یادولو وړ ده هغه دا چې کله څوک زکات مدرسې ته ورکوي نو د مدرسې مسؤل دی خپل داسې وکیل وټاکي چې د زکات د پیسو په وخت کې ورته ووایي چې دغه پیسې واخله، ته زما وکیل یې، هر چاته چې ورکوې. یعنی دا که خپله مستحق و دی به یې خپله قبض کی، او که خپله مستحق نه و په مدرسه کې به یو مستحق کس ته یې ورکي هغه به یې قبض کی، بیا به د مدرسې په چارو کې ولګي هغه به مدرسې ته هبه کی. سوال: په هیله کې شرط ایښودل جائز دی؟ جواب: که چا د زکات پیسې مسکین ته ورکړلې دا شرط یې ورباندې ولګوئ چې په دې شرط دا پیسې درکوم چې تر قبضېدو وروسته به یې پلانکي مدرسې یا مسجد ته ورکوې، داسې شرط جائز نه دی، بلکې ښه دا ده چې مستحق کس ته په اختیار ورکړل سي. سوال: که څوک د کرلو لپاره تخم رانیسي پر دې باندې زکات سته او که یا؟ جواب: که چا د کښت لپاره تخم رانیولی و، یعنی دا چې تخم یې رانیولی و څو په مځکه کې د کښت لپاره وکري او دغه تخم پروت و کرل سوی نه و، زکات باندې واجب نه دی. البته که یې د دې دپاره رانیولی و چې تجارت ورباندې وکړي په خپله مځکه یې نه کري بیا زکات ورباندې واجب دی. د ګمرکاتو د محصول اړونده یوه خبره: که څه هم اصلا د فقهي قانون له مخې باید د ټولو تجارانو څخه اسلامي دولت په کال کې یو ځل د زکات پیسې واخلي او بیت المال ته یې وسپاري، خو د وخت په تېرېدو سره او د هیوادونو د مدني او دولتداري د قوانینو له مخې هغه شرعي زکات اخیستل په ټکس یا محصول واوښتي. په دې صورت کې نو که څوک په دولتي ګمرک کې خپل مال محصول کړي د زکات غاړې نه په خلاصېږي، زکات ورکول ورباندې لازم دی. او که یو څوک پیسې د خیرات په نیت ورکړي وروسته بیا د زکات نیت پکښې وکړي، یو مسله، او یا یې بیخي نیت نه وي کړی د زکات پیسې ورکړي او د جلا کېدو په وخت کې هم د زکات نیت نه یې کړی، زکات یې نه صحیح کېږي. مسئله: ځینې بانکونه داسې قانون لري چې د پیسو ایښودونکي د پیسو څخه د زکات پیسې جلا کوي. که بانک دا کار کړی وي او خپله د مالک په اجازه کړی وي، پیسې هم مستحقینو ته په شریع طریقه ورکړي وي، زکات صحیح دی. البته که د زکات پیسې د اجازې پرته جلا کړي وي او پر خپل سر یو چاته ورکړي، په دغه صورت کې زکات نه دی سي. یا دا چې غیر مستحقینو ته یې ورکړي وي، ځکه کله حکومت داسې کوي چې د مرستې پیسې غیر مسلمو هیوادو ته د بشر دوستۍ په نوم استوي. که بانک دا کار کړی وي زکات صحیح نه دی. یا دا چې بانک پیسې ایښودونکي ته سود ورکوي او د زکات پیسې هم د هغه سود د پیسو څخه جلا کړي وي، په دې صورت کې هم زکات نه دی صحیح، ځکه زکات یې د حرام پیسو څخه جلا کړی دی او په زکات کې حرام پیسې ورکول جائز نه دي. مسئله: که ورونه ګډ ژوند سره کوي خو د هر یوه کاروبار جلا جلا وي او د هر یوه ښځه تر 100 مثقالو کم سره زر ولري او د دې سره د دغه زرو پرته نورې پیسې نه وي، که چیرې دغه زر سره یو ځای سي نصاب ته رسیږي او یا هم تر نصاب اوړي، زکات باندې نسته. یا دا چې هر یو جلا کاروبار او هر یو څه پیسې لري، که سر راټولې سي نصاب ته رسیږي یا تر نصاب اوړي، پرې ولا زکات نسته. او دا هم د زکات د مسایلو اړونده وروستی درس. هغه مسایل مو تر بحث لاندې ونیولې کومې چې ضرور وي،
او الله جل شانه چې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې په ژوندانه کې عملي کو، عمل ور باندې وکړو، استفاده ځنې وکړو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.